بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ سورۃ ابراھیم په ختمېدو دی۔ مخکې آیاتونو کې د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کړه۔ ابراهیم علیه السلام د دغه بلدې دپاره د دغه مکې دپاره چې په هغې کې کعبه ده، مسجد حرام دی، دعای کړوه د امن، دغه په دعا کې یو طرف ته خبره ده چې دعا کول غواړي نو د څه غواړي؟ دعا چې کې نو غټ شی غواړه، اهم شی د هغې تذکره کوي۔ امن د ټولو نه اهم شی دی چې کله په کلي کې، په ښار کې، په ملک کې امن نه وي نو ته بیا د الله بندګۍ ته نه جوړېږي۔ هر سړی به په بې امنۍ کې نو نه به خپل کار کسب کولی شي، نه به د الله بندگی او عبادت کولی شي په داسې طریقې باندې چې د ده توجه ټوله هغه طرف ته وي، د ده توجه ګډه وډه شي، خراب شي د امن د خرابوالي د وجې نه، نو د ټولو نه اول امن دی۔ زمونږ عام خبره خلق کوي چې نه مال و دولت وے، نه بادشاہی وے، خو همیشه د پاره ځواني وے۔ کله چې ځواني نو سړی د ډیرو څیزونو مقابله کولی شي، کله چې ځواني نو مقابله د دشمن هم کیږي، او په دې ځوانۍ کې یو خبره دا ومي چې سړی د کله چې د یرې ترهې خبرې نو دا سړی په یره ترهه باندې پوهېږي هم نه، که د نور چا دپاره هر څه وي خو دی دا ګڼي چې بالکل امن و امان دی، هېڅ نشته، ما ته څوک څه ویلی هم نشي۔ ولې ځواني کله چې د ځوانۍ نه لوکوټې د بل طرف ته شي نو بیا خبره ورانوي، بیا معمولی خبره په ده باندې اثر کوي۔ دویمه خبره دا کوي چې د شرک نه یا الله ما وساتې، زما اولاد ته وساتې، دا یو غټ مرض دی، دنیوي نور امراض هر څه چې دي یو وخت پورې به یې ختم بشي، لیکن دا مرض داسې دی چې دا د ختمېدو نه دی، دا سړی جهنم ته رسوي۔ شرک دا ډېره ناکاره بیماری ده، دا نورې بیماریانې که ډېرې زیاتې شي نو سړی مرګ ته ورسوي، او دا شرک دا بیماری داسې بیماری ده چې سړی جهنم ته رسوي۔ نو مام ته وساتې او زما اولاد ته مو ساتې۔ دارنګه د ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد چې هغه بیبي وه او یو زوی اسماعیل علیه السلام، هغه ووسول، هغه کوز کړو د کعبې په خوا کې، کوم ځای کې چې د زمزم کوهی دی، مخکې خو خلکو ته پته لګېده، اوس خو د هغې پته نه لګي،
مخکې چې کله به سړی د طواف نه وزګار شو نو مقام ابراهیم نه لګوړې دغه مشرق طرف ته ښکته یو ځای پکې جوړ کړو، هغې ته به خلک ورکوز شو، نو هلته کې به اوبه څکي. اوس خو د اوبو انتظام هغو ډېر زیات کړلی، لیکن حاکم اصل کوهی چې د نه ښکاري اوس هغه ځای پته نه لګي. که یو سړی ډېر کوشش وکړي نو هلته کې په دغه مطاف کې څه څیزونه شته چې هغه هلته کې پته یې لګي چې او دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې زمزم کوهی دی. نور پلانټونه هغه دی اخوا ته رسولي ده، مسجد حرام نه هم بهر کړلی. نو هلته کې خپل دغه زوی او خپله بیبي هاجره علیه السلام هغې هلته کې ووسول، کوز یې کړه، په خپله ترې روان شو لاړ. وی دا مې دلته کې دې دپاره آباد کړه چې یو خو به دي مونځ به قایموي، جماعت ته نږدې کېدل او بیا مسجد حرام ته نږدې کېدل. دې کې یو غټه فایده دغه چې سړی جماعت ته نږدې نو سړی مونځ وکړي. زمونږ د خلکو خو بعضې عذرونه وي، یو عذر دا دی چې د شپې تیاری، بل عذر دا دی چې د شپې خټي کله کله بارانی خورغي خټي راتلی نه شم، زما ځای لرې دی، هغلته کې په پټو کې دی، بیا لار خوشي تلی نه شم، ماسخوتن ناوخته کله کله پکې درس هم شي، درس پکې اوږد شي، نو بیا ما ته تکلیف یې نشم، ځکه ماسخوتن مانځل هم نه راځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څه کسان راغله، وی دلته کې مسجد جماعت سره خوا کې مسجد نبوي سره خوا کې دا ځای خالی شوی دی، منګه دا غواړو چې منګ د خپل آبادي خپل کورونه دلته کې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نه، تاسو باندې لازم دی چې تاسو خپل کورونو کې واوسئ، او تاسو دا په دې لارې چې تاسو ځئ راځئ نو ویتکتب آثارکم، ستاسو د خپو د قدمونه چې دا لیکل کېږي، په یو یو قدم باندې تا ته نیکۍ میلاویږي، ګناه معاف کېږي، درجې پې اوچتېږي. نو د لرې نه چې راځئ نو ښه به ثوابونه نیکۍ اب زیاتېږي. دی وایي نه زه نشم راتلی. دارنګې بعضې خلک داسي نور عذرونه، څوک یو عذر پیش کوي، څوک بل پیش کوي. یو تنو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې اجازت طلب کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې زه سترګو نظر مې کمزوره دی، کله کله باران وشي نو بیا زه راتلی نه شم، دارنګې د شپې نظر مې کمزوری دی، ما ته بل سړی پکار دی چې هغه ما د لاسه ونیسي را مې ولي، نو زما دپاره اجازت شته که نه چې زه کور کې مونځ وکړم. مانځه د پرېښودو خو د سره د مسلمان دپاره سوال نه پیدا کېده، ولې هلته کې سخت نه سخت حکمونه پکې وو، وعیدونه پکې وو چې د چا چې مونځ پرېښودو دین وناړو، مونځ چې پرېږدی نو دا سیده لګه د دین د نړولو دپاره د اسباب جوړوي، د دین عمارت ته د هغې دپاره کودال او ګینتري او جبل شی راغستی دی، دین ورانوي دین نړوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ټیک ده، ته مونځ دا بعضې کور کې کوې جو کور کې کوه. سړی ووت، بیا یې راوغوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو ته دا بانګ اورې که نه اورې؟ یا بانګ خو اورم. وی بانګ اورې نو بیا اجازت نشتی، ښه کور کې د مونځ کولو اجازت نشتی،
اگرچې د هغه سترګو نظر کمزوری دی، اگرچې هغه بوډا دی. او احادیثو کې چې کوم راځي، یو خدا راځي چې د ماسخوتن مونځ او د سحر مونځ کدی کې یو سړي ته دا پته ولګي چې ما ته به بس میلاویږي، څومره اجر به میلاویږي. نو حدیث کې راځي چې دا خلق به د مانځه ته راتله ولو حبوان، اگر چې په تولان به وي، تولان وی دیتا چې سړی تلې نشي ودرېدې نشي او په ناستې باندې تولان کې را روان دی، چې هغې ناستې مسئله تولان کې نو څومره وخت پې لګي، وخت هم ډېر ضایع کېږي، وخت پې هم ډېر لګي، قدمونو باندې سړی زر را ورسي، هغې باندې سړی زر نشي را رسېدی. نو دی به دې مانځل راتلی اگر که په تولان باندې ولې نه وی، لیکن زمونږ خلکو خو هغه خبرې هغه شاته غورځولي. دارنګې د مازدیګر ماسخوتن مونځ او د سحر مونځ وایي دا منافقانو باندې ګراني. کله کله به داسې کېده یو سړی به ناجوړو او هغه به د بل سړي په اوږه باندې به لاس کېښودو، خپې به یې لګولی هم نه شوې، خپې به یې ځان سره راښکودی او دی به راتله او سب کې به ودرېدو. وینا زما کور کې مونځ ته مې دغه نه کېږي، اگر چې داسې سړي دپاره زمونږ شریعت دا وایي چې دې ته عذر دی، دی ګوډ دی، دی شل دی، داسې دی دی ودرېدی نشي، دومره ناجوړه دی. لیکن بیا هم هغه به راتله او په سب کې به ودرېدو. ابراهیم علیه السلام هم دغه خبره کوي، ربنا لیقیموا الصلاة، چې دې مونځ قایموي. د مونځ قایمولو یو ذریعه سبب هغه دغم دی. بیا د الله رب العزت نه نورې دعاګانې ابراهیم علیه السلام غوښتلي، موږ ته یو چلې ښودلی چې غواړئ نو داسې غواړئ. اوس د آیتونو کې الله رب العزت زورانه ورکوي، تخویف ورکوي هغه خلکو له چې هغې نافرمانی کوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ګمان مکوه په الله باندې چې دی غافل دی، ګمان مکوه په الله باندې د غافل کېدو، چې الله غافل دی، الله ناخبره دی. عما يعمل الظالمون، دا هغه څه نه چې کوي ظالمان. لا تحسبن الله غافلا، ګمان مکوه په الله باندې د ناخبرونه. عما يعمل الظالمون، دا هغه څه نه چې کوي دا ظالمان. انما یؤخرهم، سوال راته چې الله دې خبر دی نو الله ولا سزا ولی نه ورکوي، الله یې رانسي ولی نه. نو انما یؤخرهم، یقینا الله رستو کوي دی لرا، الله زر نه رانسي دی رستو کوي سزا به رستو ورکوي. لیومن، هغې ورځې ته رستو کوي، تشخص فی الابصار، چې بټې به راوځي په هغې کې سترګې په هغې کې بټې راوتي، سخته ورځ به وي، داسې لکه سړي په مرۍ باندې چې زور کې او سترګې بټې راوځي. محتینا دی به منډې وهونکې، مقنعې رؤوسهم، سترونه اوچت کړي به یې، چوتونکې به یې خپلو سرونو لره، لا یرتد الیهم طرفهم، نه به راګرځي دي ته نظرونه د دي، وافئدتهم هوا، او زړونه د دي به یې اوتر، زړونه د دي به یې خالي د عقل نه، زړه کې به عقل نه وي. سړی داسې حالات پې راغله، سخت حالات پې راغله چې سړی اوتر کړلی، سړی د سره کرو کور کړی دی، سره خبر نه دی څه چل کول غواړي. بعضې وخت کې یو سړی باندې داسې حال راشي، سړی هسې منډې وایي، هلکه څه چل دی، ته خو لږ صبر وکړه، وګوره څه سوچ وکړه، فکر وکړه، د فکر سوچ ته نه جوړېږي، منډې وایي، بیا وروستو ځان پورې خاندي، دا ما دا منډې ولې والې. هلته کې هغه حالات داسې راغلي. دا بعضې وخت کې موږ باندې څه بعضې خبرې تېرې شوي دي په دې علاقه باندې، چې کله داسې حالات جوړ شو نو هلته کې سړی هسې وچ پوچه ګنګس شي، څه عقل کار نه کوي، پوه کار نه کوي. قیامت ورځ دا سخته ورځ ده، نو د هغې د وجې نه به د دې خلکو حالات داسې منډې به وایي،
مغنی رؤوسهم خپل سرونه به اوچت کړي، لا يرتد الیهم طرفهم، د دې نظرونه به دې ته نه راګرځي، ځان ته به هم نشي کتی. یو روایت کې راتله چې دا خلک چې ټول به بربنډي، حفاتن عراتن غرلن وي، بربند به خیال بخپي سرتور سر وي. نو تپوس وکړی شو چې دی به یو بل ته ګوري نه، وایي هغه ورځ داسې ده چې هغه د یو بل ته د کتو نه ده، یو بل ته به کتی نه شي. دلته وایي لا یرتد الیهم طرفهم، ځان ته نه شي کتی، نو د یو بل ته څه وګوري. دی د خپل ځان په فکر کې دی، دی و چې زه یو طرف ته شوی، د ځان نه د لاس پروا نشته، نه د بل اندام پروا شته، و چې ځان یو طرف ته کما منډې به ویل لګیا به. وانذر الناس یوم یاتیهم العذاب، یره ورکا د خلکو له د هغې ورځې نه چې را بشي په دې باندې عذاب. فیقول الذین ظلموا، وایي به کسان چې ظلم یې کړلی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا الله رستو کې منګه هغه نیټې نږدې ته، نجب دعوتک، نو موږ به قبولتیا وکړو ستا د دعوت، ونتبع الرسل، موږ به تابعداري وکړو د رسولانو. دا ظالمان داسې خلک داسې خبرې به کوي، یا الله موږ اوس رستو کې موږ له مهلت راکې، کله وایي یا الله موږ واپس بوځې، موږ خو راغلي یو دلته کې د قیامت ته راغلي یو، موږ هم رشي او د یو وخت راغلي یو، نو موږ واپس دنیا ته بوځې چې موږ هلته کې اوس ستا خبره ومنو، بیا لاړ شو هلته به بیا دین باندې به عمل وکړو، بیا به راځو. نو نجب دعوتک، موږ به قبولتیا وکړو ستا د دعوت، ونتبع الرسل، او موږ به قبولتیا وکړو ستا د رسولانو، تابعداري به کوو ستا د رسولانو. اولم تکون اقسمتم من قبل، الله رب العزت د طرف نه جواب میلاویږي، نه وایي تاسو چې قسمونه کول تاسو دې نه مخکې، مالکم من زوال، چې نشته ستاسو دپاره پناهي، مالکم من زوال، چې ستاسو دپاره زوال نشتی، ستاسو دپاره پناهي نشتی، ستاسو دپاره دوباره ژوند نشتی. دنیا کې داسې خلک شتي، اوس هم شتي، د مرګ نه هېڅوک انکار نشي کولی، مرګ خو مني، لیکن کله وایي دا دنیا چې ده نو دا قدیمه ده، دا همیشه نه ده او همیشه به وي، نه داسې نه ده. دنیا یو وخت داسې و چې دنیا نه وه، دا ځمکه نه وه، دا نظام نه و، دا الله پیدا کړ، الله جوړ کړ، یو وخت به بیا راشي چې دا دنیا به ختم شي، هر څه به ختم شي، ورپسې رستو وایي. نو دی دا وایي اوس هم دا خلک پکې بعض داسې قیامت کم دی وایي، بیا دوباره ژوند نشته وایي، چې څوک یې نه مني خود څه دی بل طرف ته دی، هم مسلمان نه دی. زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې مرګ دی، د مرګ نه رستو د قبر ژوند دی، د قبر د برزخ ژوند دی، نو ورپسې رستو بیا د قیامت ژوند دی، بیا را پاسېدل دي. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، او اوسېدل وایي تاسو په کورونو دا کسانو کې چې ظلم یې کړی په خپلو ځانونو باندې، وتبین لکم، او ښه ښکاره شوي ده تاسو ته دا خبره، کیف فعلنا بهم، څنګه کار کړی موږ د هغې سره، وضربنا لکم الامثال، او بیان کړي موږ تاسو ته مختلف قسم مثالونه، مختلف مثال نه موږ بیان کړي، مختلفې قصې موږ تاسو ته بیان کړي د هغې مثال دپاره. عادیانو ته ګوره، سمودیانو ته ګوره، نور ته ګوره، نور ته ګوره، څومره موږ تباه کړي، ولې خبره یې نه منلي، الله خبره یې نه منلي، توحید یې نه منلی، شرک یې کاوه، پیغمبر یې نه منلی، تباه شو که نه. وقد مکروا مکرهم، یقینا چل ول کړی دی خلکو چل ول خپل، وعند الله مکرهم، د الله سره دی، د الله په اختیار کې دی چل ول د دي، د الله په اختیار کې دی، د الله په قبضه کې دی. دیکھو هر څومره بہادر شو، هر څومره تکړه شو، نو الله باندې دې زور ورکېږي څه. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر چې مکرونه دی داسې چې زائل کېږي په هغې باندې غرونه، د دې مکرونه داسې چې په هغې باندې غرونه زائل کېږي، لیکن الله د الله په قبضه کې د دې مکرونه، یا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، نه دي مکرونه د دې داسې چې زائل شي په هغې باندې غرونه، مطلب د دې مکر دومره نه دی چې هغې باندې دومره غټ غټ کارونه دي وکړي، دنیا کارونه، د دنیا داسې کارونه چې په هغې باندې غرونه لرې کړي، غرونه پرې نشي لرې کولی. مکر یې دومره نه دی چې
چې نه دی او دا دومره کار نشي کولی نو مخې ته غټ بسو کې د دنیا یو غر لري کول هغه دومره غټ کار نه دی چې غر نشي لري کولی نو ته به د دې نه غټ کار سو کې فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله نو ګمان مکو په الله باندې چې خلاف بو کی چې هغه مخالفت وکړي د خپل وعده د خپل رسولانو سره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله دې غالب انتقام والا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات هغه رزمانه چې بدل بشي د ازمکا غیر الارض د دې ازمکې نه علاوه بل ازمکا والسماوات او اسمان نام دا اسمان مم بدل شي ازمکا مم بدل شي و رسول الله الواحد القهار او ښکار بشي پړاګ بشي الله تشیک یو دې زورور یوم تبدل الارض دا ازمکا بدل شي بعضی علما وایي دا ازمکا بدل شي ولې قانون دار چې کم ازمکا باندې جرم شوی نو په هغه ازمکا باندې فیصله نه کیږي جرم شوی دی دلته کې نو دی بزی بیا بل عدالت ته بزی نو دلته کې په دنیا کې د ظلمونه کړل دا جرمونه کړی شوی دي نو دا جرمونو د دې سزا چې ملاوي د فیصله چې کول کی نو په بل ازمکا وي نه بسې د قیامت ازمکا وي دا ازمکا دا ازمکا بدل شي اذا زلزلت الارض زلزالها اسمان نو بدل شي اسمان براو غرزيږي اذا السماء فطرت و اذا السماء انشقت اسمان نو براو غرزيږي دا هر څه بدل شي دا بیا بل بزمکه وي بل میدان وي اسمان بم بدلی لپاس سچیا بل شانی بیا دا بنې کم چي ده سوي آی پته نشتی مونږ ته اج کله سړیال ته لاړ شالته په خپل ویني وبرسول الله الواحد القهار او ښکار بشي دا خلق الله ته یک یو د زورور پړاګ بشي بل ځکه راضي دا خلق با په داسې میدان کې صفا میدان کې به لا عوج له س کګلیچ په پای کې نه ولا امتا ډېر رکیب په کې نه غرونه په کې نه ډېر رکیب په کې نه اونچ نیچ په کې نه داسې ځمکه وي یو صفا میدان وي هموار میدان وي ټول انسانان چې دا الله ته مخامخي وتر المجرمین ان بت مجرمان لره یوم اذن په دغه ورځ باندې مقرنین فی الاصفاد چې ترل شي وي په زنجیرونو کې به ترل شي هر مجرم هغه به ترل شي په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران او کمیسونه به د دې د قطران د رنزړونه کمیسونه به د رنزړوي وای یا قطران دي د تیل او ویخ تیل چې کله ختم شي لاندې ویخ چې ګورې نه کچره غونډه کی نه د دې دا کمیسونه چې دا هم داغي وتغشا وجوههم النار او پټکړی وي مخوند دي لره ور نو که د تیل ویخي نو چل وکیږي تیل چې په سیخ باندې یا هغه ته ور ورته کې څنګه وي یا دا رانځړه به پورې کې ور ورته ورته کې نو څنګه وي خبس وځي کنه دلته کې یو قطران یو حدیث کې مرাজি قطران هغه خزه چې هغه ویر کوي داغه د پاره په جهنم کې درع من قطران داغه د پاره کمیس وي داغه د پاره صادر وي د قطرانو د رنځلو پدې کې اشاره یو دې طرف ته رنځلو خلک نن سواس چل کوي سب پاره استعمالي الته خلکو می استعمالول عربو به استعمالول دلته زمونږ د خلک می استعمالي صدا پاره خارق د پاره استعمالي یسو کی خوري یو قطره خوري جات نه ګوري زه یسو کوی شي ډېر خرما زر خشم دان به خراب کی نه یو قطره واغم په یو کې په شملو کې وغیرہ څه شي کې نو او کله داسې چې دا په ځان باندې مګي کله به او خان به هغه باندې خارق بولګي نه دا په دې رنځل پوری کول او انسانانو پوری کوي او بیا د سره نږدې نشي کېناسته ښا بیا مجلس ته نشیتله ناس بین کوي نو دا مطلب دې د پاره دا قطران وي ولې پدې کې په دنیا کې خارق هو د شرک پدې کې خارق هو د دغه ویر وینا
ښځې دپاره به یې وي که نه چې هغه ویر کوونکې وینا ویر کوي په مړو باندې ویر کوي. نو کله چې دا بعضې ویرګره ښځه ویر چې کوي هغه راغله نوې ښځه راغله هلته کې د کور کې غم په کور کې خلک ناستي ښځې ناستې دي او دا یو چې راشي دا په ټول باندې بیا ویر شروع کړي بیا یو ټول چغې کړي. دا د دقې یوې خارښتۍ د وجې نه خارق دی پکې که نه د پیغمبر د طریقې خلاف د شریعت نه خلاف دی نو ځکه خارق دی پې دا خارق دی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیس منا زما امتی نه دی دغه سړی دی که ښځه ده زما امتی نه دی سره. من ضرب الخدود هغه څوک چې هغه خپل مخونه وهي وشق الجیوب او ګریوان نشلی ودعا بدعوى الجاهلیه او داسې اوازونه کوي چې هغه د جاهلیت د دور اوازونه دي د جهل اوازونه کوي. نو څوک لګیا دي ویښته شلی شو کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضې الفاظ راځي حالقه سالقه شاقه چې دا ویښته شو کوي او دا ځان وهي ځان ټکوي خپل مخونه په سپېړو باندې وهي دا زما د امت کې نه ده دا ښځه. نو دغې دپاره به دغه قطران وي دا رنځړه وی د هغې دپاره چې دا خارښې سوړ شي. وجوه تغشا وجوههم النار او پټ کړي به مخونه د دې لره اور لیجزي الله دې لپاره دې چې الله بدله ورکړي هر یو نس ما کسب دا چې کم کسب کړي. ان الله سریع الحساب یقین الله دې سره حساب کوونکې. هاذا بلاغ دا مسله دا قرآن کریم در رسولو کتاب دې خلقو ته ولینذروا به دې لپاره دې چې ير ورکړي شي په دې باندې خلقو لا وليعلموا د لپاره چې دا خلق پوه شي انما هو اله واحد. د قرآن کریم مقصد سره اولنې غټ مقصد دا دی چې انما هو اله واحد یقینا هغه اله دی یک یو توحید. وليذکر او د پاره د خلق پن واخلی اولو الالباب کم خلق هغه د عقل خواندان پن واخلی. سورۃ ختم شو. سورۃ کې موږ وی هغه عالم پکې راغلی سرور پیری دیکھیں مثال نے هم ذکر کړل کلمې طیبه او کلمې خبیثه ادارنګې په سورۃ کې د شیطان خبره پکې مو شیطان چې کله قیامت کې د ور په منبر باندې بناسي کرسي باندې بناسي خلک به ته خبر کې راځي زما زیلا هغه خبره دغه بیان هغه تقریر هغه ذکر کړل دي صورت مخکې نو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ویا کله چې وی ابراهیم علیه السلام یا الله وګرځي د خار لره امن والا وجنوم او ساتي مال را و بني او زما زامن لره بچو لره اولاد لره ان نعبد الاسنام د بندګي د بوتانو نا رب انه الناس لن كثير یا الله یقینا دي چې دي گمراه کړي ډېر د خلکو نام فمن تبعانی فانه مني یقین فمن تبعانی چې زما تابعدار وګړو هغه شو زما ملګری و من اسانی چې زما فرمانی وکړه فانك غفور رحیم یقینا ته بهونکې مهربان. ربنا انی اسکنت من ذریتی زمونږ ربا یقینا او سوال ما خپل اولاد د خپل اولاد نه بازي بوادن په داسې واده کې غیر ذی زرعنی چې هغه نه د فصل والا عنده بیتک المحرم استاد کور بیت المحرم سره حرام سره. ربنا لیقیموا الصلاة یا الله دې لپاره چې قائم کی منزل را فجعل افئدة من الناس نو ګرځې اسنو د خلکو تعویل هم چې غواړي راضی دیتا دې زه ترازی دې حرم ترازی دې خلکو ترازی مینا محبت پدې کې پیدا کی. ورزقهم من الثمرات او رزق ورکی دی لره د میوونه لعلهم یشکرون د پاره چې دا خلک شکر وباسي. ربنا انک تعالی ما نخفی و ما نعلن اے زمونږ رب یقینا ته پوهیږي په اسمان چې موږ پټو چې موږ ښکارا کوو ما یخفى الله من شیء او نه پټیږي په الله باندې څه شی پس موږ کې او نه په اسمان کې. الحمدلله الذی ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دی هغه ذات چې رای کما تعالی کبر په بډاوالي په حالت کې اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام. رب ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زمانه خامخا قبل ان کې د دعا. ربی جعلنی مقیم الصلاة اے زما ربا وګرځه مال را قائم ان کې د مانزه من ذریتی او زما د اولاد نه هم ربنا زما اولاد هم مقیمون کې وګرځه. ربنا وتقبل دعاء اے زما رب قبول کې دعا زما دعا قبول کې. ربنا اغفر لي ولوالدي زمونږ رب بخنو کې ما ته زما مور پلار ته او مؤمنانو سړو مؤمنانو خزو ته یوم یقوم الحساب هغه ورځ باندې چې قائم بشي حساب.
ولا تحسبن الله غافلا او ګمان مګو په الله باندې چې غافل دی هغه نا خبر دی دا غسنه چې کوي ظالمان. انما یؤخرهم لیوم یقینا لا رستو کوي دی لرا هغه ورځ ته تشخص فی الابصار چې بټي براوزی پای کې سترګې محتینا منډي بون کې مخنی روس یم کتک برکون کې وای خپل سرون لرا لا ارتد الیم طرف هم نه براګر سي دي ته نظرونه ددي وافئدتهم هوا او سن ددي بیاوتر وانذر الناس او ير ورکه خلق لرا یوم یاتیهم العذاب باورز باندې چې را بشدي ته عذاب. فیقول الذین ظلمون وای با کسان چې ظلم کړل ربنا اخرنا الی اجل قریب ای زمونږ رب ورستو کې منګه نیټه نس دیتا کله وی لولا اخرتنا الی اجل قریب یا الله تا منګ ول نرستو کولو منګ له مهلت راکې منګ دوباره بیا بوزي نو جب دعوت غنو من بقبول تیا استاد بلنی استاد دعوت ونتبع الرسل من متابعداري کو رسولان ولم تكونوا اقسمتم آیا نه وای تاسو چې قسمونه کول من قبل د نه مخکې مالکم من زوال چې نشته تاسو د پاره هیڅ عذاب نشته تاسو د پاره هیڅ پناهي نشته تاسو د پاره دوباره ژوند. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا وسیدل تاسو په کورونو دا کسانو کې ظلم کړه په خپل ځان نو باندې وتبین لكم او خکار شی تاسو ته کیف فعلنا بهم سنکار کړل موږ داغي سره ضربنا لكم الامثال او بیان کړل موږ تاسو ته مثالونه. وقد مکروا مکرهم یقینا چل ول کړه د خلکو چل ول خپل وعند الله مکرهم او د الله په اختیار کې د مکر ددی وین کان مکرهم اگر چې مکر ددی یا نو مکر ددی لتزل من الجبال د پر دمرا چې زائل کی پاغي باندې لری کی پاغي باندې غرونا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا ګمان مکو په الله باندې چې خلاف کون کې د وعده خپل د خپل رسولانو سره چې چر خلاف بو کې د خپل رسولانو سره د وعده نه ان الله عزیز انتقام یقینا الله د غالب انتقام والا. یوم تبدل الارض پاغ ورځ باندې چې بدل بکړې شي د ازمکه غیر الارض په بل ازمکه باندې والسماوات او اسمان نام وبرسول الله او بخار بشي داخلك الله ته چې یو د زورور وتر المجرمین او ان وت مجرمان لرا یوم اذن په دغه ورځ باندې مقرنین فی الاسفاد ترل شي وای په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران کمیسونه به د دې د قطران د زړونه وتغشا وجوههم النار او پټکړي به مخون د دې لره ور ليجزي الله كل نفس دې د پاره چې الله بدل ورکی هر یو نفس ته انجام بداشي چې الله بدل ورکی هر یو نفس ته غس چې کوم کسبي کړي ان الله سریع الحساب یقین الله دې زری حساب کوونکې هاذا بلاغ دا قران دې در رسول د پاره د خلقو ته دا قران کریم اور رسول شي دا اور رسوي دا د بلاغ کتاب دې تبلیغ کتاب دې ولینذروا به او دې لپاره چې ير ورکړی شي په دې کتاب باندې ير ورکول کیږي بل داسې نشته چې هغه د رسولو کتابي داسې کتاب نشته چې باغی باندې سړی او ير ولې شي وليعلموا او دې لپاره چې دا خلک پوه شي انما هو اله واحد یقینا هغه اله دی یک یو وليذكر اولو الالباب د پاره چې پن واخلي د عقل خاوندان. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله ممكن عذابك متباسم مش في الدشن يا سلام متباسم سبحان الله